وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ دغه خو سو هغه یعنی قرضو دا د قرض مسله قرض بیا په دا متستوي دا اوس رهن مسله دې کې وسه کوي لکه یو سړی هغه په سفر باندې یو دلته هغه هندستان کې دی یا په بل یو ځای کې خار ناشنا ځای کې دی او هلته کې دې معامله وکړي او هلته کې نه کاتب پته لګي ورته نه ورسره ګواهانو پته لګي نو هغې کې بیا څه صورت جوړېږي هغې کې بیا رهن دی پیږه به کوي رهن دی بیا چې ته به یو شی د هغه نه کې لکه فرض کړو تا کتاب تا زما نه واخسته زما پته دا چې ته سبا پیسې راکوې که نه راکوې نو زه تا نه دا ټوپۍ پکې یا پټکې یا کمبل دا نه پکې کېږم دا رهن شي رهن دی که نه دی بس چې کله پیسې راکړې د هغې قیمت ته راکړه بس سردار به ادا کوم واپس پوهېږې به که نه پوهېږې نو الله تعالی صفا یعنې لین دین وي کوئ یو بل سره پوهېږې که وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ او که چېرته یې تاسو مسافرین په سفر باندې سفر کوونکي یې وَلَمْ تَجِدُوا کاتبا تاسو بیا نه موندئ کاتب نو فرحان مقبوضة نو تاسو غاړه کې یو شی چې قبض کې تاسو مقبوضتون ورته ځکه وایي چې داسې به نه وي چې زه به هلکه زه به دا کتاب راکړه زه به درلې په عوض کې زما هغه ځای کې پلان کې څادر دی یا بل شي هغه در کوم نه هغه به ترې مخکې قبضه کوي دا خو دا تا نه دی دا شی قبضه کوي بیا جګړه جوړېږي پوهېږې که نه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اوس کې داسې و چې اعتماد د بعضو په بعضو باندې و الله تعالی وایي د دې هم طریقه ښیي چې کله یو سړی وایي چې یاره دا نه به زه سره څادر په دې پیسو کې نیسم نو فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا نو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتُهُ نو ادا دي کی دا داین دې مدین ته په حق د کې په خطر کې سره مطلب دا چې دا دې قرضدار دی داغه نو دې هغه نه کړ چې هغه په اعتماد وکړو چې یاره ته ښه سړی ستا شان سزا نه شته دی نه منکر شي دل هم اوس پکار دي چې دې هم په هغه اعتماد وکړي او سبا دا پیسې والا ښه په ښه زړه سره ورکړي بې تکلفه پوهېږې که نو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ نو ادا دي کی هغه کس اؤتمنات چې دی امین ګرځول شوی دی اعتبار په د باندې اعتماد کړی دی هغه امانتو هغه امانت ده چې دین هو چې هغه دین ده دی امانت څه شی دی دین ده دین دی که نه دی قرض چې هغه کم شی دی ګاڼه کوه هغه ورته پرېښې وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ادې دې ویریږي د رب خپلنا فی ادائه دا ورسره ولیکئ چې ادا په ادا کې به دی یعنې بیا د خدای نه یره کوي او بیا به دی هم داسې یعنې مطلب دا د حسن ژوند کوي لکه هغه چې به د حسن ژوند وکړو ولا تکتموا الشهادة اذا دعیتم لإقامتها دا ورسره ولیکئ ولا تکتموا الشهادة اما پټوئ تاسو گواهی اذا دعیتم لإقامتها چې تاسو وبلل شئ د قایمولو د شهادت ته گواهانو ته وایي چې تاسو یعنی وبلل شئ گواهی ته نو په ښځه سره راځئ ورته ومن یکتمها چا چې پټه کړه د گواهی لره بعض پکې داسې کوي که نه فإنه آثم قلبه د ګناهګار کا خپل زړه پوهېږئ که نه زړه یې ځکه وایي چې دا زړه محل د شهادت دی آثم قلبه یعنی الله تعالی وایي چې د یعنی ګناهګار کا خپل زړه ناظر یې ځکه لأنه محل شهادت دی دا زړه محل شهادت دی که نو دې زړه ته دروغ وغورځول که نه نو دی ګناهګار والله بما تعملون علیم او الله تعالی ښه پوه دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ لا یخفى علیه شیء منه الله ته نه څه خو پټ نه دي خو ګواهان دا ګواهان دا لیکل دا یعنی ستاسو په مابین کې دي چې تاسو یو بل کې جګړه مشتي کې رواني ونه کوي الله خو بما تعملون علیم دی
ارسمان علیم دی لا يخفى عليه شيء منه کدی شل در انکار کی واغه کا بس دې بودا مسلوات دا قرض او رهن دوړ وش لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا اوس اللہ تبارک و تعالی خاتمہ دی صورت آخری رکو دا صورت بقری خاتمہ دی صورت شیخ سے وہی مشتمل بر تذکیر جلال خداوندی دا مشتمل دا پا لویوالی دا اللہ تعالیٰ بانی اللہ خپل جلالیت پدے کی بیانی آخری رکو کی وعظمت او لویوالی وتحذیر از محاسبہ آخرت او دویم پدے کی رکو کی بیانی اللہ تعالیٰ دی صورت آخری کی یرا دو محاسبہ دا آخرت نا چیز اللہ دا حساب نا دا آخرت نا یرا وکای وتلقین ایمان او تاسو پزان کے ایمان مضبوط کئے وسمع و طاعت او دا اللہ احکام واورے او اطاعت ہوگئے پدی رکو کی دا بیانی دا او بل و تعلیم دعائے فلاح دارین منگتا چل خی دا دعا دا کامیابی دا دعا رو دارائنو چی آگا دا آخرت تا دا دنیا دا دا در آخرت عفو و مغفرت کہ پا آخرت کے اللہ تعالیٰ منگتا عفو و مغفرت کی و در دنیا فتح و نصرت بس دا کافرین پوئے تر آخر دے رکو پوئے دا خلاصہ شو دا شیخ صاحب دا نچوڑے را واغس پوش ہے کہ نا خاتمہ دی صورت بیادتا ہے خاتمہ دی صورت مشتمل را پا تذکیر دی جلالیت تا اللہ تعالیٰ عظمت تا اللہ تعالیٰ مانی یو اول و تحذیر از محاسبہ آخرت یرد حساب دا آخرت نا دعا او تلقین دی ایمان او دا سمع او دا طاعت درے او تعلیم دی دعا دا فلاح دا دارینو سلور پیگے بکنا چاگا دا آخرت کی عفو دا اپا دا دنیا کی فتح و نصرت تی چا خدا منگلا فتح و نصرت پا کافر بانے دشمن بانے راکی پیگے بکنا دا کا بیانے پدے کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا توحید بانے پدی صورت کے پا توحید بانے دا سلورم دلیل اقلی دی للہ ما فی السماوات پیگے بکنا سلور دلائل یعنی دعوت صورت سلور زیادہ دا داؤں پکے دا خواہ پیگے بکنا یو یا ایوہ الناس اعبدو و الہکم الہ واحد اول اور پس اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم او درم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پیگے بکنا پیگے دا سلور دعوی دی صورتا دا دی صورت دعوی سلور زیادہ ذکر شوی دا خاص اللہ دے پار دیا غصر چی باسمانوں نظم کو کی دی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ او کہ چاہتا ظاہر ہوئے تاسو وَإِن تُبْدُوا وَإِن تُظْهِرُوا کتاب ظاہر ہوئے ما غصر فی أنفُسِكُم پر نفسون استاسو کی من السوء دا بدائنا بدائی تاسو ظاہر ہوئے اول عزم علیہ قص کوئے پاگے بانی دیکھو تو اللہ تعالیٰ کہ بدی سرگن دکھائی ہم اللہ تعالیٰ تم علم دے او عظم قص کے بزرگ کے نو اللہ تعالیٰ تا پتہ جدہ قصو پیگے او تخفوه یا پٹھوائی تاسو نیحاسبکم بہ اللہ حساب بکی تاسو بدے مانا اللہ تعالیٰ دا بھی حساب آنا بازی کی پیگے کہنا وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ بخنکی بیا اللہ تعالیٰ خخدا فیغفر لمن یشاء بخنا کیا گا چاہتے خوشی المغفرت لہو مغفرت قطر لمن یشاء المغفرت لہو پیگے بکنا ویعذب من یشاء تعذیبہ او عذاب کیا گا چاہتے خوشی عذاب کو دادے اللہ خخدا واللہ علا کل شیء قدیر اللہ پاس چیز بانے قادر دے نو پریوب قادر دے چھ محاسبکم و جزاؤکم تاو سر محاسبم کولی شی تاو لبلندر کولی شی اللہ پدے مانم قدرت تے بار چیز مان دے اللہ قدرت تے آمن الرسول بما انزل دا
جلالیت تا اللہ تعالی دا دو تذکیر د جلالیت خداوندی عظمت تا اللہ تعالی چې دا هغه بادشاہ دی اسمانو زموږ ټول اسه هغه ته دا علم دی پیګه وکړه اوس دا ورپسې محاسبه د آخرت ته خیال کوئ د هغې نه یره وکوي او نو الله تبارک وتعالی هغه فرمایي چې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون یعنی ایمان راوړی د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق کړی دی د دې خبرو د جلالیت ته الله تعالی او د احکامو د الله تعالی دا مسله توحید په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې مؤمنانو باندې دا هم یې توحید لکه څنګه یوازې پتا سو نه دی توحید تصدیق کې په دې توحید باندې ایمان راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم چې الله واحد دی بما انزل الیه هغه څه چې نازل شوي دته من ربي طرف ربنا من القرآن چا قرآن دی اول مؤمنون او مؤمنانو په ایمان راوړی دی چې هغه دوی ته نازل شوی دی کل آمن بالله دې ټول ایمان راوړی په الله باندې او ملائکته ملائکو باندې او کتبی کتابونو باندې او رسول پر رسولان ټول باندې ایمان راوړی دی او دا ټول دا وایي چې دا حق دی نو دا څه شو دا تلقین شو د ایمان د ایمان تلقین لکه شیخ سی وی و تلقین ایمان و سمع و طاعت دا ټول بیان دی دا هغې نه چھوڑ دی ټول لا نفرق بین احد من رسله الله تا منګه فرق نه راولو ورته ووایه چې منګه فرق نه راولو په مابین د یو کس کې د رسولانو څومره رسولان چې د الله تعالی تیر شوي دي نو په هغه ټول باندې زموږ ایمان دی کل آمن بالله لا نفرق بین احد من رسله حتی چې ستاسو څوغونې نه وي اهل کتابو چې نؤمن ببعض ونکفر ببعض کما فعله اليهود دا کار به یهود کوي یهود ته به وي نو هغه به نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه پیګه به کنه پیګه منګه خپل کتاب ایمان اورل نور منګه نور باندې ایمان اورل لیکن زمونږ دا چې لا نفرق بین احد من رسله ټول من عند الله دي وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير او دا ټول دا وی د دو مرجع دا دی ټولو چې سمعنا سما پکې رااله طاعت پکې راغی سمعنا اور منګه دا ټول واطعنا قبلوي منګه غفرانك ربنا نسألك غفرانك من سوال کوئی تا نه د بخنه استایه الله تعالی چې تم ته بخنه وکي نسألك غفرانك ربنا وإليك المصير او تا ته زمون مرجع ده تا ته زمونږه یعنی قیامت کې تا ته به زمونږ ورو فلاح د دارین او ته کوي زمونږه او لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله تکلیف کې نه کوي یو نفس مگر د طاقت هغه نفس چې نفس کې څومره طاقت وي هغه الله تعالی هغه بوج پی ما امرتنا به لا يكلف نفسا الا وسعها یعنی ما امرتنا به چې موږ ته په کوم شي باندې امر شوی دی هغه دا هغه نه زیات بوج نه کوي الله تعالی او دا رنګه لها ما کسبت د نفس ته پاره دي هغه چې د کسب کړی دي من اجر ثوابه چې اجر د ثواب دی بیګم وعليها او د نفس باندې د پاسه دي یعنی مطلب دا دی چې وبال د پد باندې مکتسبت چې د څه کسب کړ بیګم لها ما کسبت د نفس ته پاره دي هغه چې د کسب کو من الخير دا سره ولګوي ما کسبت من الخير
وثوابه بیگه کنه وعليها پر نفس باندې دي مکتسبت چې د کسب کو من الشر د شر نه چې د ګناه نو ګناه دی بیگه بیگه من الشر د شر نه هغه ګناه په کولی نه اعلی چې راشي نو هغه بدوای بارے ربنا لا تؤاخذنا داوس فلاح د دارینو تعلیم د دعا شیخ سیبی تعلیم د دعا د فلاح د دارینو هغه دا ربنا اے خدایا سشو لا تؤاخذنا ان نسینا تمغمنی سی بالعقاب لا تؤاخذنا بالعقاب ان نسینا کہ زمونږ څه خبره یې رش او اخطاء اجارنا خطاش یعنی ترکنا چې هغه مونږ پاتې شي مونږ نه پیره باندې یا خطا شي باندې او چې نو هغه عمدن نه وي بلکې پیره وي یا په خطای سره نه یا الله په دغه باندې مونږ منې سي په دغه عقاب ربنا ولا تحمل علينا اسرا دا ټول تعلیم د دعا دی د فلاح د دارینو اے خدا ولا تحمل علينا مبارک په مونږ باندې بوج مگر په مونږ باندې اسر او یو امر يسقل علينا حمله چاغا درونی په مونږ باندې هغه بارول اسر دغه بوج ته ویل شي بوج يسقل علينا حمله دا سه امر مونږ باندې مبارک هغه مونږ باندې درونی کما حملتو لکه څنګه دا تا بار کړو با خلق باندې من قبل جمخید چې هغه بني اسرائیل من قتل النفس بالتوبه قتل د نفس په توبه کو سال توبه والا قبل کې دا یو بلکې قتل مقاتله وکړي مخ تیر شو کړ یا لکه دا سبو اخراج د ربع د مال په زکات کې هغه باندې سلورم حصہ د مال په زکات کې مال ټول سلور شي دا سلورم حصہ به زکات ورکړي موږ باندې سلیختم حصہ شو هغه باندې شو سلورم حصہ نو دا څه بوج په موږ مګو چې هغه موږ ته درونی پیګه یا دا که اوس پر اوس کو یو ځای جامه کې به پلیت شو نو هغه پلیت ځای هغه وینځل نو دی هغه کینچی به راغله هغه به کرپ هغه به کپڑا به تا خو ورو نو هغه به سورې نشه کپڑا هغه نه جامه بدلا خراب وي نو دا داسې بوج دی چې دا انسان سر ته نشي رسولی نو دا بوجونه خدای موږ د دې نه بچ کړي ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به د دې نه موږ د دې تکالیف نه موږ بچ کړي او دغه بلاګانو څنګه وګا نو دا ډېر ګران دی بیا به کولم نشو او پر خدای به موږ ته الله حکم وو واعف عنا او تمحکی منا ذنوبنا گناہوں واعف عنا یعنی امحی ذنوبنا زمون گناہوں درگزر کی واغفر لنا اللہ تم ته بخشش کی ورحمنا او رحم وکړو دا دې بخشش واغفر لنا نه رسو ورحمنا راړه یو وجه دا چې پر رحمت کی زیات دا رحمت چې دا په مغفرت باندې زیات ته دعا کې یاد ساتئ پیګه به کنه پیګه نو د دې وجه دا رسو دو مغفرت نه ورحمنا راړه او انت مولانا اے الله ته زمونږ رب سیدنا زمونږ سردار رب فانصرنا علی القوم الکافرین او آخری کی شیخ سیبی کنه د دنیا د آخرت فتح سو د آخرت کی خود دغه دعاګانې شوې او نصرت د کافرانو وانصرنا علی القوم الکافرین تمغلا سره امداد کې په قوم کافر باندې به اقامت الحجه والغلبه فی قتالهم تو کومه دوسرا
په حجت سره په دلایل سره جګړه کو نو خدای موږ لا غلبه راکړي بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم اپ جګړو کې حدیث مبارک کې راځي چې هر کله ودا یو دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی با نو د الله طرف نه به تداوت چې دائر قد فعلت داواز ہوتا ربنا ولا تحمل ما لا طاقت لنا به نو وی قد فعلت دا کار ما کړی دا الله طرف نه غیبی امداد راغی आवाज راغی واعف عنا اے الله موږ ته عفو وکړي قد فعلت واغفر لنا قد فعلت وارحمنا قد فعلت انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قد فعلت نو دا ټول الله تعالی قبول کړي نو دا دعا اخیری د سورۃ بقره چې نو دا ډېره مقبوله ده پیږي باندې نور فضایل دي په هر حال دې په موږ دا خبرو پوه شئ کنه